غر په کور باندې راټاو شوی دی. په کور کې چې د موجود کم کسانو داغو کې 15 تنان چې کم دی هغه د ملبې لاندې شو. السلام علیکم کتونکو، محمد زبیر خان یم. دا وخت سره یو افسوسناک خبر شریک کوم. د تحصیل بحرین علاقې دا ګټ چې باغې کې یو بده پیښه مخې ته راغلې ده. یو غر په کور باندې راټاو شوی دی. په کور کې چې د موجود کم کسانو داغو کې 15 تنان چې کم دی هغه د ملبې لاندې شو. په دغه وجه باندې د مقامی خلکو چې د خپل یو کوشش وکړو، اپریشن وکړو، هغه 15 تنان چې کوم دی هغه د ملبې نه راوېستلو. دا وخت را سره زموږ همکار نیاز علي شاه موجود دی. دا سره به خبرې ترې کوو چې به دې اخلاصوي. نیاز دا راته ووایي چې کوم واقعه شوې ده په کوس کلي ګټ کې، څه ویل غواړئ چې په دې کې کوم تنان چې زخمیان وو هغې هسپتال ته وړل، اوس پکې ډاکټرانو دا وینا وکړه چې په دې کې 2 تنان جان بحق دي او وفات شوي دي. دغه تاسو نظر لرئ دا راته وایي چې دا واقعه څنګه مخې ته راغلې وه؟ سر دا واقعه د مدین علاقه دا ګټ ورته وایي چې په هغې کې 13 شپه مخې ته راغلې ده چې د لاین سلایډینګ د وجې نه د نور رحمان ولد شیرین چې دی د هغه کور په مکمل توګه باندې ناست دی، چې د هغې په نتیجه کې د نور رحمان 2 ماشومان چې یوه د 10 کالو ده او بله د 14 کالو ده، چې د یوې نوم چې دی هغه شایسته دی او د بلې نوم اندلیب دی، چې هغه په موقع باندې جان باغ شوي دي. او د هغې نه وروسته د نور رحمان کوم کور ودانه چې ده هغه ډېره زیاته زخمي شوې ده او سره سره د نور رحمان بله لور چې ده هغه هم زخمي شوې ده، چې هغه په ایمرجنسي کې د مدین هسپتال ته علاج دپاره رسولي دي. د حادثې نه وروسته کوم زموږ د ریسکیو 11-22 کوم عمله چې ده هغه رسېدلې ده او امدادي کاروایي جاري دي. ذرایع مطابق ویل کېږي دا اوس ما معلومات وکړو چې دا یوه کوټه وه د خاورو شان زموږ د علاقې ځینې چې دي دا د خاورو کوټې دي. نو د خاورو کوټه وه چې د هغې د زیات باران د وجې نه نور رحمان د کوټې شاته یوه وټه وه چې د هغې د سلایډینګ د وجې نه هغه وټه د نور رحمان په کور راغله، چې د هغې سره د نور رحمان کور چې دی هغه جزوي ډیمیج شوی دی. امدادي کاروایي چې دي هغه په موقع باندې کم عوام چې کم لوکل خلک چې د ګټ اوسېدونکي هغو په مکمل په ټول چې دی په ګڼ شمېر باندې راغلي دي او په امدادي کاروایانو کې چې دی هغو حصه اخیستې ده. او د هغې نه وروسته بیا زموږ کم ریسکیو 11-22 چې دی هغو راغلي دي، ځکه چې کو تاسو کله مو ګورئ نو ریسکیو 11-22 چې دی هغه همیشه چې دی هغه لیک ټیم راځي او کم زموږ عوام چې دی هغو په موقع باندې په امدادي کاروایانو کې سر حصه اخیستې ده. زخمیانو معلومات دا دی چې اوس زما سیول هسپتال مدین کم MS ډاکټر مسعود سره خبرې وشوې چې د هغو علاج چې دی هغه جاري دی او کېدای شي په مدین هسپتال کې علاج ونه کړی شي نو هغه به سیدو هسپتال ته منتقل کولی شي. 15 تنانو کې چې 2 کسان چې دی هغه د دې پانی دنیا نه تللي دي، وفات شوي دي، او 3 کسان چې کوم دي د هغې علاج روان دی. که تاسو زیاته کم نو په دغه ځای کې ریسکیو محکمه ده، نور داسې ادارې چې هغه د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کولی شي. خو چونکې د افسوس خبره ده چې دلته کې دغه خلک چې دی د هغه دغه ستونزو سره مخ د 2 کسان چې کوم وفات شوي دي نو دا هم د ریسکیو د ناکامۍ په وجه باندې وفات شوي دي، چې هغې په ټایم نه ورسېدلي وو، هغو چې دی کار نه و پیل کړی. نو په دغه وجه باندې دغه 2 تنان چې کوم دي نو هغه جان باغ شوي دي، هغه د پانی دنیا نه تللي دي. که تاسو زیاته کم نو په دې ورځو چې د بارانونو کومې لړۍ شروع شوي دي دا ډېر تیز بارانونه او د مونسون بارانونه دي. نو په دې کې چې دی که یو طرف ته د سیلاب خطر وي نو بل طرف ته دغه شان د سلایډینګ لینډ سلایډینګ چې ورته وایي د هغې خطر وي. دا لینډ سلایډینګ چې نن کم شوی ده نو په دې کې دغه 2 تنان چې کوم دي نو دا ډاکټرانو د وینا مطابق هغه وفات شوي دي او 3 تنان چې کوم دي د هغې علاج شروع دی.